ګرانو کتونکو د ایزي پیسه او د جی اس کیش طرف نه یو خبر تاسو مینوالو سره شیر کول غواړم. جی اس کیش او ایزي پیسه والا د دې چې کوم اونر دی ایدا خبره کړې ده چې اوس نه پس کم دی د جیز او ایزي پیسه دا کوم چې رول ریګولیشن الګ چینج شو. چینج داسې شو چې مخکې به تاسو ایزي پیسه یا جی اس کیش باندې پیسې ولېږلې یا چا به درته ولېږلې که نه، نو ای کې به تاسو فورا وښکلی شوې، خو نه اوس دې کې لږ چینجنګ راغلی دی او دې دواړو ایزي پیس او جی اس کیش والا کمپنیانو طرف نه چې کوم دي دای آنر دې کې لږ چینجنګ راوستی دی. او هغه چینج دا دی چې اوس په تاسو ته یو سړی رقم راولېږي یا تاسو چاته ولېږئ، نو هغه به 2 غنټې پس تاسو دغه کولی شي اخیستی شئ به، یعنې پیسې به راوښکلی شي. د دې وجوهات دا دي چې بعض ټایم به دی نه په نمبر کې غلطي وشو چې چا تاسو ته پیسې لېږلي جی کیس ایزي پیسه والا یا جی اس کیش والا ای به تاسو دکاندارانو نه پیسې لېږلي، نو بعض ټایم به دی نه غلطي وشو یا تاسو نه به مسټیک وشو، نمبر به مو ته غلط وي، نو کس به هغه پیسې راوښکي. خو نه اوس رول بدل شو، اوس په داسې وي چې کو ان کیس تاسو نه یو نمبر غلط هم شو یا د دکاندار نه یو نمبر غلط هم شو، خو 2 غنټې ټایم به پکې وي، نو هغه دکاندار ریفند کولی شي بیا خپلې طریقې سره دی خپلې طریقه را تاسو بیا 2 غنټو کې دنه ریفند کولی شي. نو دا یو ښه نیوز دی، دا یو ښه سټپ دی وایستو چې ایزي پیس او جی اس کیش والا، یعنی تاسو پیسې راولېږئ یا تاسو چاته ولېږئ، نو اوس 2 غنټې پس په تاسو دا اخیستی شئ، راوښکلی به شئ. ولې د دې وجه دغه وه چې مسټیک پوه شو، نو پیسې به بیا راوښکي، نو بس پیسې به لاړئ. اوس دا غلطي کو تاسو نه هم شي، نو 2 غنټو ټایم تاسو سره وي، 2 غنټو ټایم کې چې کوم دی پیسې دوباره دکاندار ریفند کولی شي. نو اوس هر یو کس ایزي پیسه جی اس کیش کو چاته پیسې لېږئ یا ته څوک رالېږي، نو دا به 2 غنټې پس تاسو اخیستی شئ.